السلام علیکم. مولوي صاحب زمونږ کوم تیر شوی فقهي مجلس شوی و، په هغې کې کوم مرکزي مسله وه نو هغه د افیمو متعلق وه. د هغې حاصل دا و چې افیم فی نفسه مال متقوم دی. مال متقوم هغه مال ته ویلی کېږي چې د هغې نه جایز فایده اخیستل ممکن وي. فایده اخیستل ترنه ممکن وي، دې ته عرفاً متقوم وي، او دغه فایده اخیستل جایز هم وي نو دې ته شرعاً متقوم وي. او افیمو نه هم فی نفسه جایز فایده اخیستل لا ممکن دي، لکه دوایي وغیره کې. نو په دې اعتبار سره افیم مال متقوم دی. یو بیا د مال متقوم حکم فقهاو دا ذکر کړی دی چې د هغې پیدا کول جایز دي، لکه زراعت جایزي، همدغه شان د هغې اخیستل خرڅول یعنی تجارت هم جایز وي. نو د افیم هم فی نفسه پیدا کول یعنی زراعت کول او دغه شان تجارت اخیستل خرڅول جایز دي. البته دومره ده چې حکومت وقت په افیمو باندې پابندي لګولې، زراعت باندې هم او تجارت باندې هم. او دام قاعده او قانون دی چې حکومت وقت په یو مباح شي باندې حکم ولګوي چې کوی به نو هغه د وجوب درجې ته رسي، او نه کولو باندې به سړی ګناهګاریږي. لکه کوم ورځو کې چې روجې نیول منع نه دي، په دغه ورځو کې حاکم حکم وکړي چې تاسو روجې ونیسئ، نو منل واجب دي، که څوک یې نه نیسي ګناهګاریږي به. البته شرط دا دی چې په دغه حکم کې څه مصلحت وي. همدغه شان که چېرې د یو مباح کار نه منع وکړي چې دا مه کوئ، نو بیم منل واجب دي، او که څوک یې کوي داسې به ګناهګاریږي لکه څنګه چې په ترک د واجب باندې د واجب په پرېښودو باندې ګناهګاریږي. لکه کله چې هیزه ولګي او حکومت اعلان وکړي چې تاسو به پلانکې شی نه خرڅوئ، هغه به کرئ نه، ځکه چې دا نقصاني دی. نو که به څوک کري څوک خرڅوي نو هغه داسې ګناهګاریږي لکه څوک چې په ترک د واجب باندې ګناهګاریږي. البته شرط دا دی چې په دې حکم کې به څه مصلحت وي، څنګه چې فقهاو دا ماده ذکر کړې ده، 57 نمبر ماده ده، التصرف علی الرعیة منوط بالمصلحه. نو دا شرط دی چې په دې حکم د حاکم کې به څه مصلحت وي، اله به منل واجب وي. ورسره دا هم شرط دی چې هغه کم کار کې حکم حاکم وقت کوي هغه د شریعت متصادم نه وي، داسې به مو وایو چې د مخکې نه واجب نه وي، او همدغه شان په دغه حکم کې معصیت نه وي، که نه وي لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق د لاندې راځي. بهرحال د دغه حکومت وقت د حکم په وجه زمونږ عام طور کوم اردو فتاوجات دي هغو هم دا لیکلي دي چې فی نفسه مال متقوم دی، پیدا کول هم جایز دي، اخیستل خرڅول هم جایز دي، خو د حکومت وقت د دغه اعلان په وجه پکې کراهت تحریمي دی، پیدا کولو کې هم اخیستل خرڅولو کې هم. البته من کوم معتبر دارالفتاګانې دي لکه د دارالعلوم کراچۍ دارالافتا شوه، یا د جامع عثمانیې یا د جامع حقانیې، د هغو تجزیه او تحقیق دا دی چې نن سبا زمانه کې د افیمو د سره جایز استعمال شته دی نه، یعنی د افیمو جایز استعمال کل عدم ګرځېدلی دی، او کم ضرورت چې افیمو ته دی د دوایي وغیره دپاره هغه د حکومت وقت په نگرانۍ کې کرل کېږي، پیدا کېږي. نو عام خلک که چېرې افیم پیدا کوي نو دا به صرف او صرف یا اخلي او خرڅوي، دا به صرف او صرف په ګناه کې استعمالیږي. یعنی د هغو د رای موافق دا وستشه د معصیت اله پاتې شوې ده، اله د معصیت ده. او مفتی شفیع صاحب رحمه الله د اله معصیت متعلق کم لیکل کړي دي، حضرت هم فقه البیوع کې نقل کړي دي. په هغې کې د مباشرت کم دریم صورت دی، د هغې حاصل دا دی چې کله یو شی داسې چې صرف ګناه کې استعمالیږي نو هغه خرڅول هم ناجایز دي او باطل دي، او چاله په اجاره ورکول هم ناجایز دي. که څوک یې خرڅوي هم ګناهګاریږي پې، او که څوک یې اخلي هم ګناهګاریږي پې.
او بیا چې څوک واخلي هغې غلط استعمالوي که نه استعمالوي، بهرحال خرڅونکي ګناهګار شوی او دا په اخیستو هم ګناهګار شوی دی، او که بیا غلط استعمالوي دا بیله او مستقله ګناه ده. حضرت فقه البیوع کې هم داسې لیکلي. بهرحال که دغه شان شي چې افیم صرف او صرف په ګناه کې استعمالیږي، نو بیا د افیمو پیدا کول یعنی زراعت کول د حکومت وقت د حکم د نه منلو ګناه سره سره د ګناه شی پیدا کول دی، په دې هم سړی ګناهګاریږي. او بیا که څوک اخلي او خرڅوي، نو د حکومت وقت د نه منلو ګناه سره سره د ګناه شی اخیستل خرڅولو په ګناه باندې به هم ګناهګاریږي. نو د دې د وجې نه احتیاط به هر حال په دې کې دی چې موږ عوام منع کړو د افیمو د کرلو نه او د هغې د تجارت نه. ورسره پاتې د عشر مسله ده چې عشر به څه حکم وي. نو قاعده او قانون دا دی چې د عشر تعلق د ما خرج من الارض سره دی. کوم شی چې د ځمکې نه راوځي او په فصل کې مقصود وي، بس په هغې کې عشر وي. نو فی نفسه خو دا مال متقوم دی، څنګه چې موږ شروع کې ویل. نو که چاله افیم وشي، افیم ورله وشي، نو عشر به ترېنه وباسي. البته که یو فقیر له عشر ورکوي، نو که جنس ورکوي بعینه افیمو نه عشر ورکوي، نو که جایز استعمال ممکن وي څنګه چې شروع کې ویلیو، نو جنس اخیستل هم جایز دي. حکومت وقت دا کم حکم دی د هغې خلاف ورزي ګناه کې به صرف راځي. او که نه څنګه چې د دارالعلوم او د جامع عثمانیه مسله موږ وکړله چې جایز استعمال د هغې تقریبا ختم شوی دی. نو که دغه شان مسله شي، نو بیا خو جنس اخیستل په عشر کې فقیر لم نه دی جایز. او که چېرې عشر کې څوک پیسې ورکوي د جنس په ځای، نو بهرحال فقیر یې اخیستلی شي، بیا که څه کې هم لګولی هم شي.